أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة المائدہ 105 نمبر آیت. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان تاسو ایمان راوړل علیکم انفسکم لازم دی بتاسو باندې بچ کول د خپل ځان، یعنی تاسو خپل ځان د الله تعالی د عذاب او جهنم نه بچ کی دا بتاسو باندې لازم دی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نشي در رسول تاسو د هغه څوک چې گمراه شوی دی. اذا اهتدیتم هر کله چې تاسو په خپل باندې په هدایت باندې یی. دې ځکه کې مؤمنانو ته تسلی ده چې کله تاسو په خپل باندې په دین او په شریعت باندې عمل کوئ، نو که خلک تاسو خبر نه اوري گمراه پاتې شي، نو بیا هم تاسو په سم لار باندې او تاسو د دې خلکو د گمراهي تاسو خرابولی نشي. د آیات ظاهر دا دی چې تاسو د خپل عمل او د خپل عقیدې فکر کوئ، او که باقي خلک گمراه شي نو تاسو نقصان نشئ کولی. ځینې خلکو ردی نه دا معنا مطلب اخیستلی دی، مفهوم اخیستلی دی چې ردی معنا دا ده چې خپل عقیده او خپل عمل صحیح کا او دعوت ته او د ګناهونو مخنیوي کولو ته ضرورت نشته، امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته ضرورت نشته. خو دغه عقیده چې کومه ده د ډېرو آیاتونو ډېرو احادیثو خلاف ده. په دې وجه باندې کله چې د آیات مبارک نازل شو نو ډېر کسان به د نبي علیه السلام نه به یې تپوس هم کوو چې کله موږ باندې خپل ځانونه بچ کول لازم دي که باقي خلک گمراه شي، نو آیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر خلافونه دي؟ نبی علیہ السلام دوی پوهې کړل چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ښودل هغه ځان له لوی جرم دی، او په ډېرو روایاتو سره ثابت دی چې کله سړی په خپله باندې دیندار او نیک عمله سړی دی، معاشره کې ګناهونه کېږي او دغه لاس رسېږي او خاموش ناست دی، د هغې مخنیوی نه کوي، نو دغه مجرمان او دغه نیک سړی چې خاموش ناست دی دا یو شان د ګناهګار دي، یو شان مجرمان دي. په دې وجه باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل خطبه کې به داسې خلکو ته نصیحت کاو چې تاسو ظاهر د دې آیت باندې عمل کوئ او داسې وایي چې کله چې موږ په خپله په هدایت باندې یو د خلکو ګمراهي موږ ته ضرر نشي رسولی، نو علما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې کله په یو معاشره کې ګناهونه کېږي او د هغه ګناهونو د مخنیوي دپاره څوک پیدا نشي، نو الله تعالی پر ټول باندې یو شان عذاب راولي. دا روایت ابن ماجه او ترمذی دواړو نقل کړی دی. ابو داود کې چې کوم روایت ته هغه الفاظ لږ فرق دی، بدل لی. ابو داود کې روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کله په یو ځای کې یو ظالم ظلم کوي په مسلمانانو باندې او دغه ظالم د مخنیوي دپاره څوک نه لاس یې خراسي خو ظالم لاس نه نیسي، بیا هم دا ظالم ظلم کوي، نو الله تعالی به دې مسلمانانو باندې داسې عذاب راولي چې عام یو شان براګیر شي بازار کې. نو دغې نه معلومیږي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر لازمي څیز دی. نو په دې وجه باندې در منصور د دې معنی کړې ده. در منصور کې وایي چې لازم دی به تاسو باندې بچ کول د خپلو ځانونو او ضرر نشي در کولی تاسو ته هغه څوک ضل چې ګمراه شوی اذا اهتدیتم هر کله تاسو په هدایت باندې یئ. در منصور والا وایي چې هدایت باندې په هغه وخت باندې پته شي چې کله په امر بالمعروف هم ته عمل کې، نهی عن المنکر باندې عمل کې او د ګناهونو مخنیوی هم کې، د ظالم لاس هم نیسي د خپله وسه پورې، نو ته په هدایت باندې که د ظالم لاس دې نه نیو لاس دې رسېدو ګناهونو مخنیوی دې نه کوه سره دی چې لاس دې رسېدو، نو دغه ټیم کې ته په هدایت نه بلکې ستا عمل د شریعت برابر نشو. لہذا دا آیت چې کوم دی نو دا دعوت خلاف د جهاد خلاف نه دی. ځکه تاسو ته ما ابوبکر صدیق رضی الله عنه حوالې د نبی علیه السلام هغه روایت تاسو ته بیان کړل کوم چې در منصور په تفصیل سره نقل کړي دي، او کوم خلک چې دغه مفهوم اخلي نو هغه به ډېرو آیاتونو سره په خلاف راځي، ډېرو آیاتونو سره ټسل راځي چې هغه ګناه او جرم دی. نو دا د دې زمانې کم ملحدین چې کم دي د اسلام خلاف چې کم هغوی په سپینه جامه کې کار کوي، د هغوی دعوی هم دا دی چې یاره بس اسلام دې ته وایي ځان له لمونځ کوه او روژه نیسه او د مور پلار خدمت کوه او تر دین د عمل کولو نو چا منې کړی. نو دا یاد لره چې دا عمل په ټوله دنیا کې دی چې دا ماسکو ته چې لاړ شي هم ته لمونځ کولی شي، په دې څه پابندي نشته. خو چې کم څیزونه چې
کې دې نشي نو هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی. داسې ادارې په دنیا کې بلحال نشته دی چې هغه د ګناهونو په کلکه مخنیوي وکړي او خلک نیکو ته صحیح راوبولي. داسې ادارې په دنیا کې نشته. نو په دې وجه باندې ګناهونه بې دریغه روان دي، جرمونه روان دي. د دغه جرمونو مخنیوي کول دا ګران کار دی، دا مسله پیچیده ده. لہذا دعوت او د کفارو خلاف، د ظالمانو خلاف جهاد د دې آیات سره ټسل نشته دی، بلکې د دې مفهوم هم دغه دی چې په دغه عمل کې باوجود د دې کافران موجودي نو په دې باندې مجرم او ګناهګار نه وي. الى الله مرجعكم، خاص الله تعالی تاسو واپس کېدل دي جميعا د ټولو. فينبئكم، نو خبر وکي تاسو بما په هغه سمانه كنتم تعملون چې تاسو کول کم څه چې دنیا کې کړی دي دا په انجام باندې الله تعالی تاسو خبر کی. یا ایها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض. په دې ځکه کې وسه د معاملات او احکام ذکر کیږي. مخکې د عقیدې بحث ذکر شو، د ایمان د محفوظ کېدلو خبرې راغلې چې خپل ایمان تاسو محفوظ ساتئ، د ظاهر کېدو نه بچ کوئ. اوس د معاملاتو بحث د تاسو کوم مالونه چې د هغې د محفوظ پاتې کېدلو لپاره هم شریعت مستقل اصول ښودلي دي. د دې نه معلومیږي دا چې شریعت داسې یو نظام دی چې ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو اصول پکې موجود دي. د دنیا او د آخرت د دواړو جوړولو مکمل قوانین پکې شته دي. نو دا دواړه خبرې چې راجمع شي نو دا د هغه ملحدینو هم جواب دی چې کوم وایي چې اسلام ترقۍ دپاره رکاوټ دی او اسلام پسند خلک چې کوم دی نو دا په ترقۍ کې مشکلات پیدا کوي. دا د هغه ملحدینو هغه د اسلام دشمنانو مستقل جواب شي. بلکې اسلام یو داسې دین دی چې د عقیدې، د عمل، د اخلاقو، د دنیا د معاملاتو د ټولو خیال ساتلی دی او د هر یو دپاره جدا جدا قوانین ښودلي دي. دې ځکه الله تعالی وایي ای هغه کسانو تاسې ایمان راوړی دی شهادت بینکم، ګواهي په منځ تاسو کې چې کله تاسو خپل منځونو کې یو ګواه مقرروئ. اذا حضر احدکم الموت، په هغه وخت چې حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ، په تاسو کې یو کس ته مرګ رانږدې شي، وفات کېږي، د مرګ آثار پکې موجود دي. حین الوصیت، په وخت د وصیت کې اثنان، دو کسان به ون آیات خلاصه دا شوله چې په تاسو کې کله یو کس وفات کېږي، د وفات کېدو په ټیم کې رزن کدن په حالات ته نږدې چې کله د مرګ آثار پکې موجود شي او دی غواړي چې خپل مال میراث خورو ته ورسوي ځکه حالات د سفر دی، نو په دې ټیم کې به دا داسې کار وکړي چې دوه ګواهان به ځان له پیدا کړي. کم مال چې میراث خورو ته رسوي وارثانو ته، نو دغه مال چې چاته حواله کوي نو دغې دپاره به دوه ګواهان ونیسي. ذوا عدل منکم، چې خاوندان د انصاف یې ستاسو نه. ګواهانو کې قسمونه یو هغه چې د الله نه یریږي، حق او باطل پیژني، روا او ناروا پیژني. ځینې هغه چې هغوی د ګواهانو نه هسې پیشې جوړې کړي، هسې په انډیوالو باندې هم یو بل نه کوي. نو داسې نه، دغه اولني قسم دا ټیک دی چې کوم عادلان د الله تعالی یره پیژني چې زما د ګواه په اسلام کې څه اهمیت دی او زما نه د ګواه په وجه باندې د چا څومره حقونه به ضایع کېږي، څومره به نه ضایع کېږي. نو دا فکر چې څوک لري هغه عادل دی، چې دا فکر یې نشته دی هغه عادل نه دی. نو ګواه دپاره به دوه کسان به ذوا عدل منکم، خاوندان د انصاف به ستاسو نه به منکم کې دې خبرې ته اشاره شوله چې دا کسان به مسلمانان وي، په اسلامي احکامو پابند به اوسېږي. او آخران من غیرکم، یا دوه نور کسان چې هغه بغیر ستاسو نه دي، یعنی هغه مسلمانان نه دي. دې مطلب دا ده چې سفر حالات یا مسلمانان ګواهان عادلان نه پیدا کېږي. نو نور وګوره چې کوم عادلان نه دي یا کافران دي هغه وګوره. ان انتم ضربتم فی الارض، که چېرته کې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، فاصابتکم او ورسېد تاسو ته مصیبة الموت، مصیبت د مرګ، یو کس دنه وفات شو، تحبسونهما، تاسو بندوئ دغه دواړه ګواهان چې کومو ته اعمال حواله شوي دي ګواهان دي، من بعد الصلاة، وروسته د مانځه نه. لمونځ د مراد د مازدیګر لمونځ د مازدیګر مانځه نه بعد په جماعت کې راایثار کړي. ویقسمان بالله، دوی به قسم خوري په الله تعالی باندې، ان ارتبتم، باغه ټیم کې چې تاسو شک راغی په دوی باندې چې دا کسان دروغجن دي، مال یې پټ کړی دی. لا نشتری به ثمنا، چې موږ نه اخلو په دې قسمونو باندې قیمت. د دې غوڼ آیات حاصل خلاصه لار د شان نزول نه معلومیږي. حاصل د آیات دا دی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو مسلمانو چې بودیل نومیو
او دو ملګرو سره شام ته تجارت لاړ چې دغه ملګری یو عادي او بل نوم تمیم او دا دواړه نصرانیان عیسایان خلک شام ته چې کله دوی لاړل نو دا مسلمان هلته کې بیمار شو او د بیمارۍ داسې آثار پرې څرګند شو چې د مرګ اندازې شروع شوله دغه ملګري راوغوښتل دې ته یې وویل چې زما دا مال چې کوم دی دا به زما وارثان ته تاسو حواله کوي ستاسو به ذمهواری باندې شو هغې ورته ویل ټیک ده بیا دې بودیل یو خط ولیکو په دې خط کې چې د ده سره کم مال و نه غونډ مال تفصیل یې پکې ورکړی و چې زما دومره سامان دی او دې دو کسان ته ما حواله کړی دی لہذا که دا خط تاسو ته میلاو شو او په دې مال کې کمی او دې کسانو نه به تپوس وکړي نو چې کله دا کس وفات شو شام کې دغه دو ملګرو یې سامان مکې معظمې ته راوړ او وارثان ته یې حواله کړو وارثان چې کله سامان راواخیست ویې کو ته کور ته ویې وړ کولاوې کو په هغې کې یو خط راووتو یو پټ ځای کې پروت راووتو خط کې لیکلي دی چې کم سامان چې دوی ورته حواله کړ دا سامان یې پکې هم ورکړی دی په تفصیل سره خو دا پکې هم لیک دی چې په دې کې د یو پیاله د سپینو زرو او په دغه سپینو زرو په پیالې باندې د سرو زرو نقشې لګېدلې دي او دا پیاله پکې هم موجوده ده سامان چې دوی چیک کړ پیاله پکې نه وه دا وارثان ولګېد او دغه دوه کسان راوغوښتل هغوی ته یې وویل چې دا زموږ د دې کس ټول سامان دی ویل او ویل خرڅ کړی خو ته نه دی ویل نه بیمارۍ کې خو به علاج کې خو به لګولی نه ویل نه ویل تاسو باندې خو ته نه دی خرڅ کړی ویل نه په موږ هم نه دی خرڅ کړی او ویل صحیح ده هغوی ته اندازه و شک یې راغی چې څه خبره خو شته دی یو پیاله یې پکې ورکه ده د هغې نه بعد بیا دوی د نبي علیه السلام په عدالت کې رپورټ یې وړاندې کړو چې زموږ دغه شان ملګری وفات شوی دی یو کس هم وفات شوی دی د هغې سامان داسې کسانو راورسوه هغې دننه خط موجود دی خط کې دوی پیاله ذکر دی او پیاله دې کسانو موږ ته حواله نه کړه نبي علیه السلام د کسان راوغوښتو چې راوغوښتل نو په دې مسله کې چونکې وارثان دا مدیان دي دعوه یې کړله او دغه ګواهان چې کوم دي نو دا مدعا علیه دي په دې باندې دعوه شوې ده شرعي مسله دا ده چې کوم مدعیان دي دعوه یې کړې ده به ګواهان ګوري ګواهانو پیدا کوي او چې کوم باندې دعوه شوې ده نو کسان به ګواه پیدا نه شو نو هغې به قسم وخوري که ګواه پیدا شو ګواه د شریعت موافق وه شرعي اصولو باندې برابر و قبوله شوله نو بیا د مدعي وګټله خو که ګواهان پیدا نه شو نو بیا د منکر دپاره چا باندې چې دعوه شوې ده هغه دپاره قسم دی که قسم یې وخوړ نو منکر وګټله دغه مدعي علیه چا باندې چې دعوه شوې ده وګټله که د قسم نه انکار وکړو نو بیا مدعي وګټله مدعي ته خبره بېرته واپس شوله نو په دې مسله کې وارثان چې کوم دي دوی دعوه کړله مدعیان دي کم چې دا ګواهان دي نو ګواهانو باندې دعوه شوې ده عدالتي فیصله دا ده چې مدعیان به ګواهان پیش کوي نو وارثانو سره ګواهان به دې ټیم کې نه و خط یې راوړ خو خط ګواه نشي کېدلی ځکه په هغې کې خو خط دپاره چې ګواه نه وي نو خط هېڅ حیثیت نه لري خو د دې وارث د دې مړي خپل لیکلی خط دی ګواهان پکې اړوشته دی نه نو خط قابل قبول نه شو عدالت فیصله دا واوروله چې د مدعیانو سره ګواهان نشته دی منکرین دي قسم وخوري منکرین دغه دوه کسان عیسایان چې کوم دي نو دا راوستلی شو او دوی قسم ورکړی شو او دوی قسم وخوړ چې موږ د دې مړي د مال نه هېڅ شی پټ کړی نه دی او موږ په قسمونو باندې پیسې نه اخلو دغه مال موږ ته حواله شوی موږ دې باندې خرڅ دې وارثان ته هم حواله کړی دی او موږ دې هېڅ شی پټ کړی نه دی نبي علیه السلام وارثان ته وویل چې ټیک تاسو سره خط موجود دی خو ګواه نشته دی لہذا دې دغه چې کوم دي دغه کم ګواهان چې دي دوی بری شو او دوی لاړل څه وخت بعد اطلاع میلاو شو چې مکه معظمه کې یو زرګر دی پیاله یې وړله په هغه زرګر باندې خرڅ کړې ده نو چې کله دې وارثانو ته دې خبرې اطلاع میلاو شوله نبي علیه السلام په عدالت کې بیا راپورټ وړاندې کړو چې اوس هغه پیاله معلومه شوله دوی خرڅه کړله په زرګر باندې زرګر راوښتی شو او باقاعده مسله اوږده شوله پته ولګېده چې دې کسانو پیاله یې ورسره وه او دلته خرڅه کړې ده نو په دې ټایم کې دې ګواهانو دعوه وکړله چې دا پیاله خو موږ نه دې مړي نه اخیستې وه پیسو باندې حالانکه مخکې دوی اقرار کړی و چې موږ نه دې مړي نه هېڅ شی هم اخیستی نه دی دې ځګن کې د ګواهانو دروغجني راښکاره شوله چې دا دروغجن خلک دي بیا دوی دغه ګواهان او دغه وارثان د نبي علیه السلام په عدالت کې پیش شو نو د پیشۍ په ټایم کې نبي علیه السلام دغه وارثان ته وویل چې په دې مسله کې تاسو مدعیان یې تاسو دعوه کړې ده چې پیاله یې دې خرڅه کړې ده او هغه اقرار هم وکړو مخالفین اقرار هم کړی ده چې او دا موږ اخیستلي وه د مړي نه او د هغې نه بعد هم خرڅه کړله حالانکه مخکې اقرار موجود ده چې موږ هېڅ شی اخیستی نه و نو په دې ټایم کې به تاسو داسې وکړي ګواهان پیش کړي هغه ګواهان چې هغه په دې باندې ګواه وکړي چې دا پیاله د وړې ده په زرګر باندې خرڅه کړې ده نو په دې ټایم کې ګواهان پیش ګواهان چې کله پیش کېده د دې نه مخکې دغه ګواهانو ته وویلی شو دغه کم چې عیسایان دي مال والا خلک دي
چې تاسو کوم داوا وړاندې کړی د پیالې د موږ پیسو باندې اخیستري و، د مړی نه اخیستري و، هغه ګواهان تاسو پیش کړئ چې کم په وړاندې من تاسو پیالې اخیستري ده، نو هغه څه ګواهان نو پیالې خو دوی پټه کړې وه، په دې خبره کې هغوی مسترد شو. بیا دغه ته وویلی شو، وارثان ته وویلی شو چې وارثانو تاسو قسم وخورئ، نو وارثانو کې کسان پاس قسم یې وخوړ چې بالکل موږ د خبره باندې مطمئن یو چې زمونږ د کس به د کس باندې پیالې نه ده خرڅه کړې، د دروغجن خلک دی، دوی پټه کړې وه، ابې وړه بزرګر باندې خرڅه کړې ده. د دې نه وروسته اولني ګواهانو ګواهي مسترد شو، دغه قسمونه مسترد شو، او د دوانو د وروستنو وارثانو اقرار چې کوم دی دا ومنل شو، هغه په دې مسله کې بری شو. نو باندې کې دغه واقع د هم اشاره ده مستقل د مسالې د حل کولو لپاره به اصول هم ذکر دي. نو باندې وجه الله تعالی اصول د ذکر کړل چې کله یو کس وفات کیږي او دغه مال پاتې کیږي او دغه مال وارثان ته حواله کول پکاري، نو تاسو کوم ګواهان نسئ، نو دوه به د انصاف والا وي او مسلمانان وي. که مسلمانان عادلان پیدا نه شي به د کافران شي خیر دی د ضرورت په ټیم کې. بیا په دې ټیم کې مر را ورسې سړی به وفات شو، بیا د مر نه وروسته ستاسو شک راغی چې دا مال چا ته حواله کړی دی او موږ ته یې راوړی دی، نو دې مال والا کسان د چاته چې حواله شوی د ذمہوار کسانو دوی غلا کړی ده او مال یې موږ ته پوره نه دی سپارلی. لکه په دغه واقع کې د خط په ذریعه باندې معلوم شو. الله تعالی وایي تحبسونهم، تاسو به رایسار کې دغه ګواهان دواړو ګواهانو لره چاته چې دا مال حواله شوی دی رایسار به کوي من بعد الصلاه وروسته د مانځه نه. اکثر مفسرینو لیکلي د مازدیګر مانځه نه بعد به رایسار کی چې ګڼ خلک موجود دي، او د مازدیګر مونځ دی وجه باندې مهم هم دی. یو دا ده چې بده کې ګڼه زیاتې په جماعت کې، دویمه دا دا وخت ډېر قیمتي وخت دی، عزتمن وخت دی، نو بلې ټیمونو کې څو خلک ناجایز قسمونه نه خوري، او خاص کر اهل کتاب او د مازدیګر د مازدیګر ټیم ډېر احترام کا، بده کې به دروغ بالکل نه بل سخت پاریز به کاو، نور ټیمونو کې به گزاره کول ویل به خو دې ټیمونو کې به ډېر احتیاط کاو. مندا کسان د مانځه نه وروسته ایثار کړی شي په جماعت کې. واجو قسمان بالله، نو دی به قسم وخوري په الله تعالی باندې، دغه کسان چې د جمال حواله شوی دی به قسم وخوري. اینر تاب تم باغه وخت کې تاسو بشک راغلی وو، که تاسو بشک نو کړي چې دا ټیک سړی یې مونږ ته مال حواله کوم، بیا قسمونه مو ورکوه، خو د قسم باغه ټیم ورکړي چې کله بستا شک راغلی دی چې دا سړی غل دی. لا نشتری به ثمنا، چې موږ نه اخلو به د خپلو قسمونو باندې قیمت، قسم به ورکړي او د قسم نه وروسته به د الفاظ د استعمالوي چې به د قسم باندې زه پیسې نه اخلم، ولو كان ذا قربى، اگر چې خاوند خپل ولی. ولا نكتم شهادة الله، امون نه پټاو گواہی د الله تعالی، ان اذا لمن الاثمين، غنی شو دغه واقع موږ د ګناګارو خلکو نه گواہی پټاول لا ګناه او گواہی موږ نه پټاو، د الفاظ به د خلکو د مخې د اقرار وکي. بده ځکه کې تحبسونهما د بندولو خبره ده. امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې کله یو انسان باندې استحقي جائز حق او دغه کس نه ساده حق نه وصولېږي، هغه چل ول کوي، دا کس تر غستل شي بندول شي، جیل کې ما چول شي، بل ځکه بندول شي، خپل مال د حاصلولو پوري.